بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو او درنو پښتنو. زه یم وحید الله خان. ګرانو ملګرو، د پښتنو تاریخ یو ډیر زوړ تاریخ دی. پښتانه په حجرو، په دیرو او په میلمستیا باندې مشهور دي. ګرانو ملګرو، موږ چې کله ماشومان وو نو موږ به په خپلو کوڅو کې، په کورونو کې یو خبره اورېده چې بار به څه خلک رالو او دا به یې وی چې یو زوړ کټکې، که تاسو کله هر کټکې زوړ یار وباسئ او دوه نوي کټکې پرې واوړئ. دراصل دغه راوتی زوړ کټکې د کور نه دا به د سرمنې کټکې و. د سرمنې کټکې به په قدیم زمانه کې په مخکې او وختونو کې زموږ د پلار نیکه وختونو کې د سرمنې کټکې و. ټول به همدغه کټکې و. نن هغه کټکې بالکل ختم شوي دي. په سوات کې په خوازخیله کې یو ځای داسې هم شته چې نن هم په هغلته کې د سرمنې کټکې په لاس باندې جوړېږي. تاسو زما سره ناست دا هنرمندان هم وینئ، څوک چې په خپل لاس باندې لګیا دي دغه سرمنې کټکۍ. بیا هم په دې ځای کې ستاسو د نظر وړاندې به د دې نه کټکې جوړئ. دا څومره پراته کټکې چې دي دا دی عمدن د سار نه تر دې دمه جوړ کړه. ګران ملګرو، دغه زوړ روایت دا چې څومره هم ژوندي پاتې شي دا زموږ دپاره، زموږ د معاشرې دپاره ډېره زیاته ښه ده او دا موږ ته زموږ یاداشت هغه طرف ته بوځي کله چې زموږ پلار نیکه د هغوی وختونه هغه ډېر ښکلي وختونه کوم چې نن خو ډېر کم شوي دي، نشته. هر کس مصروفه دی، مصنوعي وخت دی، هغه حقیقي وخت نن نشته. خو بیا هم دې ملګرو سره زه لږ ډېر د دې باره کې څه خبرې اترې کوم. د دې ځای نه شروع کوم. ملګري السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې رونو؟ ښه یې، برابر یې؟ او جي لږ دې خوا راوګرځه. مخکې خو راته خپل نوم ووایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره متعلق؟ زما نوم دی رحمان زی ده. زه د بونیر چغرزو ټوپۍ سره تعلق لرم او موږ دا کار کوو. دلته راغلي یو دې سړي په وینا باندې او دا سرمنې کټکي وله جوړو، کټونه وله جوړو. صحیح ده. دا سرمنو کټکي خو مخکې وختونو کې ډېر زیات وو. نن د سرمنو کټکي خلک خوښوي که نه خوښوي؟ ډېر زیات. او په دې څه وخت کې رواج کم شي او اوس یې رواج ډېر زیات شوی دی. اوس دا پوره طریقه کار راته ووایه چې د سرمنو دا کټکي چې جوړېږي د کوم ځای نه را شروع شي، ټول نه مخکې دې دپاره څه پکاري، آخر کې دا تاسو په خپل لاس باندې بیا څنګه جوړوئ؟ دا موږ داسې کار وکړو چې د قصاب نه سرمن نه وړو، هغه بیا وتوږو، سپینه یې کړو په دواړه مخه، بیا ترې دغسې کې دا اوس چې موږ ناست یو دا مزې ترې وباسو، دغه شانتې مزې ترې وباسو، بیا د هغې نه وروستو بیا دا کټکي دا بڼو جوړوي د هغې نه وروستو. صحیح ده. یو لکه سرمن تاسو ته په څو روپۍ میلاویږي او د یوې سرمنې نه د څو کټکو دا مزې وځي؟ یاره سرمنې خو نن سبا چې غټه سرمن اخلي د میخې که نه، نو دغه 800 روپۍ منې پرې وځي موږ ته. د هغې نه تقریبا کېږي دغه یو 20-25 پورې، چې غټه سرمن یې 20 نه واخله 2500 پورې کټکي کوي. صحیح ده. په یو کټکي باندې د لرګي سره ستاسو خرچه څومره راځي؟ یو کټکي بیا تاسو په 100 روپۍ خرڅوئ؟ نو د لرګی چې دی دا بل کس ټاکوي ترکاڼه، دا زمونږ دغه کار دی چې دا تسمې له وباسو، دا سرمنې له سپینو بیا یې جوړ کړو په دې طریقه. د دې 100 روپۍ د دې موږ د کټکي پورې خبره ده. ځینې 1500 دي، ځینې 600 دي، د ځینې 400 دي، دغه ریټونه دي زمونږ. یو کټکي آخر شروع نه اخره پورې په دې باندې ټایم څومره لګي؟ د یو کټکي دا مزې څومره وخت کې تیارېږي او دا سرمن په اسانه پاکېږي که نه ګران کار دی؟ یاره د دې کار لکوټې ګران دی. دا تاسو به اوس دغه وکړئ، موږ به ستاسو په مخ کې لږ دغه به یې وکړو که نه، تاسو به یې پخپله وینئ. د دې ډېر ګران کار دی. دا صفایي دا د ټولو کې ګران کار د دې دا دی، دا مزې ایسته. په بر سوات کې بل څه ځایونه داسې شته چې د سرمنو دا کټکي پکې جوړېږي که نه دا دلته جوړېږي؟ جوړېږي، دنیا هر ځای کې جوړېږي اوس نن سبا. په دغه کې دا شیشبڼ کې جوړېږي، دې خوازخیله کې استادان شته. د دې سرمنو نه تاسو صرف کټکي جوړوئ یا نور به څه هم جوړوئ؟ د دې نه کټونه هم جوړو، صوفې ته هم جوړېږي، د دې نه دا مختلف څیزونه دا جوړېږي، غلبیلونه ورته وایي هغه ته جوړېږي. د دې لکه یو عام کټکي او د سرمنې کټکي د دې منځ کې فرق څه دی؟ د دې په منځ کې فرق دا دی چې عام کټکي چې دا زر خرابېږي، د سرمنې کټکي چې دا د پیړو شی دی، دا د پیړو پورې وخت کوي چې په حفاظت یې ساتي. ډېر زیاته مننه. ګرانو ملګرو، زما سره دا یو بل زموږ ډېر مشر هم د ښي طرف ته ناست دی، هغوی سره مې یو څو خبرې اترې کوو. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا ستاسو څه نوم دی او د کوم ځای؟ زه خو د بونیر یم او ټوپۍ چغرزو ټوپۍ زمونږ کلی دی. صحیح ده. بابا څومره وخت نه دا کار کوئ د سرمنو دا؟ تقریبا زما یو 40-50 کاله وشو. اوس خو په پکې ستاسو تجربه هم ډېره زیاته شوي، نو د میاشتې دا 100 روپۍ پیدا کوي تاسو له؟ بس دا خو مختلف کارونه نو چې کار ډېرې جو بیا ډېرې پیدا کېږي، چې کار لږي جو بیا پکې داسې خاص پیسې نه وي، کمې.
لکه بونیر نه تاسو راغلي سوات ته؟ بونیر نه موږ راغلي یو، دلته ګل شیرین نومې دی زموږ استاد دی، موږ له کټکي جوړېږي، هغه له راغلي یو، هغه له کار کوو. صحیح ده. او جی نو څنګه دا خپل روزګار ستاسو خوښ دی که نه مو دی خوښ؟ موږ ډېر زیات خوښ دی، ځکه زموږ د پلار د نیکه کسب دی، موږ پرې خوشحاله یو، زموږ کار دی جی. او جی د دې کټکو نه علاوه او د کټونو نه علاوه نور څه جوړېږي د دې نه؟ دې نه خو بس سوپې جوړېږي، کټونه ترې جوړېږي، کټکي ترې جوړېږي، غلبېلونه ترې موږ جوړوو، تملونه ترې جوړوو، او د دې نه هر شی جوړېږي، چجونه ټوکرۍ پرې جوړوو. نوې وخت کې څنګه چې په زموږ د پلار نیکه وخت کې به کمر څه چې وو، اوس نوې وخت کې دا خلک د دې مصنوعي شیزونو نه ډېر زیات تنګ شوي دي، نو داسې خو تاسو ته نه لګي چې دا هر څه به بیا هغه زوړ وخت ته لاړ شي او همدا هر څه به خلک بیا خوښوي؟ انشاءالله چې دا به هغه زوړ وخت ته بیا ځي انشاءالله. مکمل فرنیچر به د دې نه بیا انشاءالله چې دې نه بیا مکمل شی جوړېږي انشاءالله، دا اراده ده. صحیح. بیا خو ستاسو مصروفیات هم ډېر زیات سیوا شي. بس د الله حکم دی، اوس هغې باندې موږ نشو دا. سوات کې خوشحاله یم ماما؟ انشاءالله خوشحاله یو. او جی دا ډېر ښه خلک دی. بس ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو. دا او دغه یو مشر ماما زموږ او بل زموږ د ملګری د دې هنر حوالې سره ټول معلومات چې دي هغه زموږ سره راشریک کړو. ګرانو ملګرو د تیر وختونو که جومات دي که هغه څه حجرې یا داسې څه هنري، نو 22 نیوز ټول نه مخکې هغه ستاسو په خدمت کې پیش کوي. ګرانو ملګرو زموږ د دې نننی پروګرام صرف مقصد دا دی چې کوم نوی کول چې را روان دی چې هغوی ته څه نه څه د خپل آبا و اجداد د پلار نیکه د وختونو باره کې هم پته وي. او څنګه چې ما د دې ماما نه یو تپوس وکړو چې مصنوعي هر څه نه خلک تنګ شوي دي، کیدای شي چې دا هر څه بیا هم د سرمنو د سیستم ته رابدل شي او ټول فرنیچر بیا خلک همدا خوښوي او ټول نه ګران فرنیچر همدای. د دې تمې سره چې چېرته مې الله پاک مو ښه د باده خوشحاله ساته، یو بل پروګرام کې به ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې د لوی الله په امان.